ځکه عزتمندو انشاءالله تعالی دا ناره به کور کور ته رسي د موافقینو خاصې هم رسېدلې ده انشاءالله دا به د مخالفینو کور کور ته هم رسي او په هر طرف باندې به خورېږي انشاءالله تعالی که زړه ښه وي او که بد وي خو دا ناره به ځي انشاءالله زه اوس هم دعوت ورکوم هغې خلکو له چې څوک به بیا دلې ناخواسته راځي مجبوری به جوړېږي هغې ته اوس هم وایم چې راشئ زما د محبوب علیه الصلاة والسلام د در دروازې کولو دي او ډېرې فراخه دي دومره ویړیا سودا ده او دومره هر څه دي پکې چې والله د ټولې دنیا نه دې بې نیاز او بې پروا کړي زما د جانان سره الله هغه څه ایښودي دي زما د حضور د در په کورو کې چې والله العظیم چې دومره څه ستا په تصور کې هم نشي راتلی ستا په وهم او ګمان کې هم نشي راتلی چې زما محبوب له الله څه ورکړي دي نو راشه عزتمندو د هغې در له راشئ او مخکې د دې نه چې وخت تیر شي نن وخت شته وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې سبا به نه وي دا سودا کمه سودا چې د نن امام اہل سنت فرمائی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت په ورځ خو به د بیا هسې خوله وازه نیولي چې آها دا خو رښتیا د هر څه چې ګمدي وو نو پاکه ورځ باندې چې د بیا خوله وازئ نو بیا فایده نه کوي نن یې ومنه وکړه سودا په زړه او روح نن په بازار د مینې ځکه چې سبا به نه وي دا سودا کومه سودا چې د نن سودا ډېره ویړیا ده ډېره ارزانه ملاویږي او ډېره اسانه ملاویږي عزتمندو زما ټول دوستانو ته اوریدونکو ته متقدینو ته متوسلینو ته ټولو ته درخواست دی چې نن موقع راځئ چې په دې قافله د عظیمت د تحریک لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خپل ځانونه خپل مالونه خپل جانونه دا پیش کو خپل محبوب ته پیش کو او زمونږ د محبوب د طرف نه په مونږ باندې یو نظر وشي او یو چې د هغې مبارکو د طرف نه زمونږ دپاره یو د شفقت کلمه د هغې د زبان مبارک نه ادا شي په ایمان درته وایم زمونږ دنیا هم ښه ده او زمونږ اخرت هم ښه دی